بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید قبیل شاه. ګرانو کتونکو، افغانستان او پاکستان باندې خو موږ ډېر پروګرامونه کړي دي، خو نن به موږ اهم موضوع روچتو. تجارت چې کوم دی د هغې څه لارې دي؟ بند شوی دی، کلو شوی، څوک وایي چې بند دی، څوک وایي چې کلو دی، او ورسره چې کوم دی نو څومره افغان کډوال په دغه تیر 2 کاله کې تللی دی. ایګزیکټ فګر چې کوم دی هغه څه شی دی. په دې ټولو خبرو کولو لپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب پروګرام کې زه بیا تاسو ته هرکلی وایو. تھینک یو شاجي، ډېره مننه، مهرباني. ټکر صاحب لومړنۍ خبره په تجارت باندې وکړو چې بارډر بند دی او تجارت د دې نه څومره متاثره دی. بالکل شاجي، که تاسو وګورئ 11 اکتوبر او نن مطلب یې چې 10 ورځې وشوې چې دغه لاره بنده ده، تورخم بند دی، چمن بند دی، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې څومره هم د تګ راتګ لارې دي هغه تړل شوي دي. صحیح. او د هغې وجه څه ده؟ په هغې موږ بلها بحث کړی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه باور لږ پرېوتی دی او مطلب یې یو جنګي صورتحال و. بهرحال اوس سوال دا دی او بیا هم ستاسو په دې پلیټفارم باندې دلته پې نور خلک ځینې رسنۍ بلها خبرې اترې کوي. موږ به څنګه چې تاسو ووایي چې تجارت څومره اغېزمن شو، څومره متاثره شو، نو دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا د 2 خلکو نه ده، د 200 خلکو نه ده، دا د 2000 خلکو نه ده، دا د 2 ریاستونو، د 2 ملکونو، د لکونو خلکو ترمنځ یو معامله ده شاجي. نو د دې هغه تھریشولډ چې کوم دی هغه ډېر لوی دی چې په ډېره لویه پیمانه د دې نه خلک متاثره کیږي. بالکل. اوس لاره خو بنده ده، خو دا لاره په لومبي ځل نه ده بنده شوې، مخکې هم څو وارې دا بنده شوې ده، بلها وختونو کې بنده شوې ده. خو دا ځل چې د دې دا کم بندیز دی او کلوژر دی د تورخم او د چمن، نو دا ډېر معنی خیز دی. لکه مخکې خو به د یو اړخ نه دغه او بیا به خلک کېناستل، خبرې اترې به وشو، نو دغه سلسله به ډېر اوږده نه شوه. دا ځل پکې خبره دې ته لاړه شاجي چې مذاکرات خو هم اوکې 2-3 ځله وشو. اوس هم دا امید دی چې کېدی شي دوی اسلام آباد کې کینی، دوی مطلب چې په کابل کې کینی، لکه لوکل تراشي د انټرنیشنل نه، لکه استنبول کې کېناستل، قطر کې کېناستل، او بهتره به هم دا وي که نه. خو دې کې اوس خبره دا وشوه چې د افغانستان چې کوم نایب وزیر اعظم دی هغې یو هفته وړاندې په خپلو تجارو ډېر عجیبه غږ وکړه چې تاسو د پاکستان سره خپلې تجارتي اړیکې راټولې کوئ او 3 میاشتې ټیم دی در سره نور محاذونه ولټوئ، نورې مواقع ولټوئ، نور امکانات ولټوئ. دا ډېر یو هارډ میسج دی. بالکل. یوه سنګینه خبره ده. دا خبره لږ هلته پرېږدم، یوه ضمني خبره کوم شاید. ضرور جي. 21مه پیړۍ، جدید نړۍ، نوې نړۍ، دا په 3 څیزونو اډانه ده. یو دی سیاست، یو سفارت او یو تجارت. جی. نو په سیاسي توګه خو موږ ګورو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ترینګلي دي. په سفارتي توګه که وګورو نو د پاکستان کومک د افغانستان دپاره د چا نه هم پټ پناه نه دی. په بلها لکه چې دا رژیم راغی نو موږ کتل چې د پاکستان لخوا د دوی دپاره څومره په نړۍ کې یو غږ پورته کېده او د دواړو ډېر ښه تعلقات و، د طالبان رژیم او د پاکستان حکومت. بیا پکې چې وخت تېرېده کال 2، نو ورو منګه وکتل چې د دوی فاصلې سیوا شوې او هغه صرف په سیاسي توګه نه وي بلکې دا نن چې دا لاره بنده ده. دا فاصلې سیوا څنګه شو ټکر؟ او دا ایگزیکټلی ګورئ، کله چې د یو بل نه ډیمانډ سیوا شي په یو بل باور کمیږي. صحیح ده. اوس لومبي کال 2 یا لومبی یو کال خو ډېر ښه و د دواړو ترمنځ، لکه کال 2021-22، بیا د دې نه پس د اسلام آباد او د کابل ترمنځ فاصلې سیوا کېدل شروع شو. نو صرف د بیان تر حده نه وي، په سیاسي توګه نه وي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم ټریډ و دا څه وخت کې $2 بلین و، بیا 1.5 ته راغی. اوس هغه اوس په دې 2024 کې دغه $55 ملین ته راغی. صحیح. ور د یرزه دغه باور په تجارتي توګه ډېر کم شو. بل د افغانستان د غنمو ټول انحصار دارومداره په پاکستانو، نو دی نن نه دی کم کړی. دا په کال 2023 کې دوی نورې مواقع کتلې وې ځان له نورو ګاونډي ملکونو سره، او د پاکستان سره چې کم د دوی هغه په میلیونو روزګار و هغه ډېر زیات کم شوی و. نن د هغې ریزلټ موږ په دې دغه کې ګورو، هغې دومره ځان له لارې کتلي دي چې وي لارې ګورې مه لارې کتلي دي اصل کې.
چې ځکه د هغوی نایب وزیر اعظم دوره خبره کوي اچھا څوک دومره ډاډه نه وایي چې را تجارت ختم کړي او اوس د دې امپیکټ څه دی لاره خو بنده ده جی بالکل اول ته وایي چې په مونږ اثر نشته او دوی وایي چې په مونږ اثر نشته اثر شته د هغه رز ستاسو په دې پلیټ فارم ما ویلي اثر شته د خلکو نه لاړ شئ تپوس وکئ چې څوک په روزګار کې دي چابړي والا نه تپوس وکئ اړتي نه تپوس وکئ د چا چې په لاره هوټل دی څوک چې په دغه روزګار کې دي څوک چې چا چې انویسټمنټ کړی دی د دې ټریډ انالیست نه تپوس وکئ دلته چې کوم زموږ چیمبرز اف کامرس دی دوی نه تپوس وکئ بیا د ټول نه لویه خبره شاجي هغه ده چې کوم ټرانزیټ دی د افغانستان دا خو یوازې ګورئ لکه ته په 15 روپۍ یو سیز رالیږي د هغې باندې ستا 15 روپۍ خرچه ده نو چې تورخم بند شو چمن بند شو په هغې به ستا څومره خرچه راځي شاجي چې بل ځای ته وړی چې بیا چې په بله لارې یا په بله طریقې 10 نه 20 نه یو 15 روپۍ چې په یو سیز رالیږلو خرچه ده 1 کیلو مال ته د افغانستان نه وایې تورخم مطلب چې چرته دنیا له ورکې لاره باندې راځي چرته 50 کیلومتر لار راته ایگزیکټلی نو چې ستا په 1 کیلو باندې 15 روپۍ خرچه ده نو چې د پاکستان لار ته نه استعمالوي نو ستا په 1 کیلو باندې خرچه راځي 40 روپۍ نو دا څومره غټ نقصان دی څومره لوی نقصان دی دا که نه نو څوک په بیا راځي انویسټمنټ به کوي یا د دې ځای خپل انویسټرز یا تجار هغوی ته څومره لکه په جذباتي توګه خبره کول نه دي پکار لومبی تجارت تاسو وګورئ په نړۍ کې ګاونډي هیوادونه د یو بل سره کوي دا ولې فاصلې کمي چین ولې دومره لوی انویسټمنټ کوي هغه سره خو سمندري لارې شته دی بالکل چې راته وشي نه به د پاکستان دغه کوي نه به د محتاجه به نه خو هغه ته فاصله ډېره اوږدېږي ټرانزیټ د هغه ډېر زیات سیوا کېږي نو هغه په بلیونز آف ډالرز انویسټمنټ کوي سره د خطرو چې د هغې ته د امریکې هم سترګې خړې دي او مطلب یې چې تاسو سی پیک ته ګورئ څومره مسلې پکې او هغه دلته د هغې دپاره په افغانستان هم جرګه کوي یو ترکي هم کښېنوي یو ایران هم کښېنوي یو راشه یو ځي دا ولې لنډه لار ګوري ځان دلته قدرتي طور دواړه نږدې دغه دي تاسو لاړ شئ شاجي تاسو ځای ماشاءالله لنډي کوتل ته هم ځئ تورخم ته هم ځئ خیبر بازار ته هم ځئ ګرځئ په دې ښار کې ښه بلد یې یو سړي نه تپوس کوي چې لاره بنده شوې د دې څه فایده شته خبله ډېره عجیبه خبره دا ده همدغه سوال نظر اتلم ټکر صاحب دا راته ووایه چې د پاکستان نه افغانستان ته کوم شي نه تله او د افغانستان نه پاکستان ته کوم شي نه راتله بل ورسره دا راته ووایي چې لکه کم په افغانستان نه چې کوم شي نه راتله اب بند شوي دي اخو هلته هم په خپل ریټ دي خو د پاکستان نه کوم شي نه افغانستان ته تله نو زموږ پاکستان کې هغه ریټ نور هم په ډبل شو دا راته دا ډېره عجبه فنامنا ده لکه سړی په دې باندې چې سوچ کوي نو هینګ شي که نه چې لکه ګورې هلته انار دی او کور دی د هغې لوی مارکیټ هغه کوټ او پیښور دی او بیا د دې ځای نه کراچۍ او لاور او ملتان او اسلام آباد او مردان او سوات او لکه که نه ټولو ځایونو ته ځي نو هغه کور خو نه راځي او هغه انار بند شو نو هغه هلته لاندې لاړ دغه قیمتونه بلکې د هغې نه هم لاندې لاړل چې هغوی اوس پکې نقصان کوي چې لکه هلته په 50 روپۍ وو په نورمل دغه کې نو اوس په 10 دی نو هلته خو نقصان وشو هلته مو شو کنه دا نه چې هلته فایده ده نه نقصان خو شو خو ریټ خو او عام ولس ته خو ریټ کم وکنه او خو دې خوا نه چې کم شیان تلل لکه چرګ ته جی لکه میډیسن دي بالکل لکه لوی لوی آیټمز ډے ټو ډے آیټمز چې کوم دي لکه ایون د تیلو ماچس هم د دې ځای نه ځي جی نو چرګ قیمت دلته سیوا شه ریجو قیمت سیوا شو بورا چینی چې ورته وي هغه سیوا شو موږ نه پوهېږو چې دا چېرته دي دوی خو به وایي چې دا خو ټول انحصار دلته دی او ګوړې ته وګوره چې ټوله ګوړه اخوازي او دې ته وایي زموږ شوګر میل یې دغه شوې دا یې د مردان شوګر میل زموږ په ټول پېښور ریجن کې دا یو شوګر میل دی صرف په 15 سره یې وچلېده د لومبي نومبر نه شروع شوی نور ګنې هغې ته نه میلاویږي اوس بیا مطلب چې دغه شو که نه نو دا خو اوس بند دی که نه نو چرته ځي دا هر څه آیا ذخیره اندوزي کېږي که نه بله یوه خبره ده چې سړی په ذهن کوي چې اخوا کوم رژیم دی او د هغې کوم چارواکي دي نو هغوی چېرته په ټریډ کې یا په دې روزګار کې انوالو نه دي او دلته چې زمونږ کومه چارواکي دي حکمرانان دي یا هغه د اسمبلیو غړي دي کیدای شي د هغوی په دې روزګارونو کې لاسي او دغه قیمت لاندې راتلو ته نه پرېږدي بیا خو به موږ دا ټرانسلیټ کوو دا مطلب به ترې اخلو ګینې هاو کم چې چرګ د دې ځای نه هلته ته نو قیمت یې 350 جی and how is this possible چې چرګ اوس نه دی نو قیمت یې 410 روپۍ دی
لکه پاکستانیان انس زیات خوري زما په خیال ټکر صاحب دا راته ووایي چې او ودونو سیزن دی دا به درته ووایي ټکر صاحب دا راته ووایي چې د افغانستان په طالبانو باندې څه غږ شوی دی هغه غږ څه شی دی؟ او ډېر ګورئ دا مونږ چې خبره کوو د دوی 4.5 د پاسه کلونه وشو جی نو دوی چې اول راغلي نو د دوی یو عجیبه موډ و ټیک ده نو خلکو یې چې طالبان 1.0 او طالبان 2.0 لکه هغه مخکې چې و ډېر سخت دریځه و دوی به دغه نو داسې یو دنیا ته یو دغه چې نه دا بدل شوي دي خو بیا اور د پیسج اف ټایم مونږ دا وکتل چې وخت څومره تېرېده چې دوی سختۍ شروع کړې اول د ماشومانو جنکو سکولونه بند کړل جی بیا یې د زنانو په روزګار بندیز ولګو بیا چې کوم پروفیشنل دغلته زنانه به کو ډاکټر او استاد او پروفیسر او کار سو هغې بندیز ولګېد بیا د صحت په شعبو کې په بندیز ولګېد بلها بندیزونه شروع شو یعنی په بشري حقونو بندیزونه ولې اوس استرالیا حکومت چې کوم دی تاسو چې تپوس وکړو نو هغې وایي چې یاره د دې خلاف اکشن اخیستل پکار دي دا عالمي د انصاف عدالت کې ودرول پکار دي دوی خو د بشري حقونو د بنیادي حقونو سرغړونه کوي او هیومن رایټس واچ چې کوم دی هغې هم په دې باندې مطلب د استرالیا سره دغه دي چې دا سره روان دي لکه اوس په نوټس اخیستی کېږي نو مونږ چې دا بیا وایو که نه چې ګورئ د هغوی خپل دولت دی خپل حکومت دی خپل رژیم دی خو دا ځینې پالیسۍ د دوی چې کومې سختې دي نو دا د دوی دپاره اوس یو مشکل جوړوي په نړۍ کې ټکر صاحب اخرنی سوال کوم تاسو څنګه په خپلو خبرو کې وویل چې په تعلیم باندې بندیز د زنانو په روزګار باندې بندیز که څوک ډاکټر دی یا استاد دی پروفیسر دی فیمیل په هغې باندې بندیز اوس په تجارت باندې بندیز نو دوی د ملک نه جوړول څه غواړي ملک کې پاتې څه دي ایگزیکټلی لکه تاسو وایئ ګوره تعلیم خو نن سبا بنیادي څیز دی تجارت بنیادي څیز دی بیا د یو پاپولیشن نیمه برخه هغه زنانه وي چې هغه ته په کور کښېنې نو تا نیمه آبادي آلریډي کرپلډ کړه شله کړه که نه بیکاره دې کړه نو دا خو حقیقت دا دی دا سوال دی چې پته نه دوی ډېر پوهېږي چې مطلب ملک کې خو څه پاتې نه او بیا څه نه پاتې کېږي او بیا به در باندې نړۍ پریشر هم اچوي ته به ځکه ستا به ټریډ هم کمزوری کېږي تجارت هم کمزوری کېږي ریاست هم کمزوری کېږي سیاست هم کمزوری کېږي او سفارت هم کمزوری کېږي د هغې ټولو ستا دپاره او بیا په بیروني نړۍ کې څوک نه وي چې ستا دپاره خبره وکړي لکه اوس اسټرالیا غږ پورته کوي نو اول ورسره ځینې ادارې نړیوالې بیا به ورسره ملکونه میلو شي بیا به یو فشار به جوړ شي که نه نو یا خو به دوی بیا نور هم دا خپل ولس راتنګوي او یا به بیا دې ته مطلب چې دا ځینې خلک اشارې ورکوي چې د دوی اوس ټایم کم دی نو د دې وجې او ډېره مننه ټکر صاحب یقینا ډېرې ګټورې او ژورې خبرې مو کړي او امید دی انشاءالله داسې نور څه اپډیټس چې راځي موږ به خپل کتونکو ته په دغه پلیټفارم باندې شریکوو دا زموږ نن پروګرام د بل پروګرام پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازه د لوی الله په امان